طبق باندې پیشي وي او اشکال خو پکې نو بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف علی رحمت د توس معرفت د فروض باب معرفت الفروض و مستحقیها. باب ثابت دی په بیان د پیژندلو د حقوق او مستحقین حال در حقوق مستحقین لغه تفصیل. مصنف علی رحمت فرمای کہ فروض مقدرہ حصص مقدرہ معین فی کتاب اللہ تعالی فکتاب اللہ کے ستۃ سودی علک یو نوع اول دا صدا نوع اول نصف ربع او ثمن. دا نوع اول لکن نوع فیاد و یادی ها بل نوعی ثانی ثلثان ثلث او سدس خ دیتا نوعی ثانی وی نوعی اول او نوعی ثانی ثلثان ثلث سدس ثلثان ثلث سدس. خاجی نصف نیمی توی ربع سلورمی سے توی ثمن اتمی سے توی ذاکرہ ثمن اتمی سے توی ربع سلورمی توی او نصف نیمی توی پاتو کے ثمن اتمی سسدی اتلک روپئی دی پدے کے ثمن اتمی سسدا یو لاکھ روپئی دی او یا لکا ربع پاکی سدا سلورم ایسا بولا که جی دا غشن خیر دی او دا ایساق نه دا سڑے دا نظر کئی اتو لاکو کی نصب سوی نیمه 4 لاک دا غشن خاجی گورا سومن چې دوچن کې اتو لاکو کې لاک تی کنا چې دوچن دې ک 2 لاک نه 2 لاک ربع ده ربع چې دوچن کې 2 لاک تی کنا پاتو کې چې 2 لاک تی پاتو کې نو سلور لک شوي دي نصف ذهن دې پور وسره سومن چې دوچن کې ربع تی جوړيږي ربع چې دوچن کې نو نصف تی جوړيږي صحیح شو نه 8 लाख रुपयों के सुमन 1 लाख दे دا دوچن کنو 2 लाख 2 लाख पातो के रबع دا रबع چې دوچن کې 2 سلور لکه پاتو کې بیان نشي. ذهن دې فورو سره دې طرف چې ځي کنه دوچنواله سومن چې دوچن کې ربع چې ربع دې دوچن کړي سب صحیح شو درځي نه شانت سدس چې دوچن کې سولس تی جوړي او سولس چې دوچن کې سولسان پرې نه جوړي پشپغو لګو کې سدس سره پشپغ لکه کې سدس هم خالصي یو لاکھ دا یو لاکھ پشپغو کې دوچن کا 2 लाख پشپغو کې سړي سولس شپږم ایسه درېم ایسه شو او سولس دا 2 लाख چې دوچن کا سلور لک شنو پشپغو لک کې سلور لک سولسان ذهن تور سره سومن چې دوچن کې ربع چې ربع دوچن کې نصف دا نصف په میانځ نیم کې د دې طرف اوس راشه دا نصف په میانځ باندې نیم کې سلور لکه پاتو لکو کې دي چې په میانځ نیم کړلو ربع شو 2 لکه او دا 2 لکه په میانځ باندې نیم کې سومن شولو 1 लाख. ذهن ټول سره چې د دې طرف راځي دي ته تنصیب وي چې نصف په میانځ نیم کو ربع چې ربع دې په میانځ نیم کې سومن ٹھیک شو لري او کو د دې طرف ازي دوچنواله کې سومن چې دوچن کې ربع چې ربع دوچن کې نصف ذهن ها دوچن چې 4 8 نصف چې نیم کو سلور لکه دی پاتو کې دا سلور لکه چې دا سلور لکه تنصیب کو نیمه کا 2 لکه شو 2 لکه ربع شو دې طرف دې هغه طرف چې ربع د ربع چې په میان باندې نیمه تنصیب کو نیمه 1 लाख شو 1 लाख سومن شو
او چې دې طرف ځای 1 لاک دی کنه 1 لاک دی پاتو لکو کې دا دوچن کا ربع ته جوړ شو 2 لک او 2 لک چې دی دوچن کا ربع چې دی دوچن کنو نصف سلور لکه جوړ شو ربع 4 دو ها 4 دوچن شي 8 ربع وی 4 دا سلورم وی صا به دورا ها سلورم ایسا چې دوچن سلورم ایسا چې دوچن کې ربع سلورم ایسا ته وي ذهن ته ټول راځي پاتو کې سلورم ایسا صدا دو دا چې دو دا نو دا 202 جمع کې دوچن چار دې سب شو پاتو اوس په پیش او کو دا طرف راځي نو دا نصف 4 په اتو کې 4 نصف دی دا په مینځ باندې نیم کا تنصیب وکړه ربع شو او ربع په مینځ باندې نیم کا یو دې طرف ته تضعیف وي او دغه طرف ته تنصیب دا څه تاسو ذهن کولاوي ذهن ټول شي چې خپو شي په دې حصو باندې الفروض المقدرة أغسحام مقدرة معين في كتاب الله تعالى فكتاب الله كي 6 نصود النصف والربع نصف ربع والثمن أصفهمنا ده نوعي أولا والثلثان والثلث والسدس والثلثان ده ثلث ده سدس على التضعيف والتنصيب وكل چندوالي باندې والتنصيب او پنیموالي باندې د دې طرف چې زیدو د چندوالي سمن چې د چند کې ربع چې د چند کې نصف او داغه طرف چې راځي نو تنصیب نصف چې په مین نیم کو ربع چې ربع په مین نیم کړنو سمون دا شاندلتم سدس چې د چند کو ثلث ته جوړيږي ثلث چې د چند کو ثلثان ترې جوړيږي ذهن دې تور سه د ورو کیف شولې والا کوي سب بابا مولا سدس ډېر دی کو ثلث ډېر دی ها ثلث سدس ډېر دی سدس ډېر دی کو ثلث ها څنګه ډېر دی دلیل وایي ثلث 1/3 دی او سدس 1/6 دی 1/6 ډېر دی که 1/3 ډېر دی ها ستاسو پلار څونه جیدار د نیکه دې څونه دی څنګه یې سدس ډېر دی که ثلث ډېر دی څه ووایه شپږم حصه ډېره ده که درېیم حصه ډېره ده ها ثلث ډېر دی که نه څه نه د ثلث مخرج سیوا د چې ده نور ثلث مخرج 3 دی نور ثلث ډېر دی د چا نه ذهن هم ټول رسېدل ډوډۍ کې شپږم حصه ډوډۍ کې شپږ ټوټې ته جوړې کړي او یو تا ته میلاوي شو نو دې ته سدس وایي او ډوډۍ چې درې ځای کې درې سي والا به ډېرې که شپږ سي یو شانته ډوډۍ یا لکه پوه شوې په دې خبره خو یو ته بخي باندې خوښېږي څه شلو ته بخو خو نه خوښېږي یا لکه پوه شوې تاسو مخکې ویلې مسله کې چې صرف نصف راشي مسله چې ربع راشي چې ثمن راشي ثلثان راشي ثلث راشي سدس راشي ثلثان او ثلث یو شی دی ثلثان 2 ثلث دي او ثلث یو ثلث
ذهن مې پوره شو مخرج یو دی تین دی چې ځان له راشي ها خو که یو مسله د سیوه چې نسب هم پکې رالی او ثلث هم رالی نو قاعده دا د نسب چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره یا د بعضې نوع مسله به ده لکه مثلا هنده و پاچ د هندې نه یو خاوند دی او یو ترېنه ابن دی نو د خاوند نه ابن نه اخ د چا اخ دی اخی اعیانی د هندې دی نو د زوج اولاد نشته دی لپاره نسب دی او بل سره والا راځي هلکه د مور سره رونه خویندې ذو العدد نشته نو ثلث دی څه دی ثلث الکل دی او اخی اعیانی دا عصبه دی نو ګورئ تاسو ویلي نسب چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره د بعضې نوع ثاني سره مسله به د چې نه وي په چې کې نسب تین بټه چې دی ثلث پکې تین دونی چې دو ده که نه تین او دو با ایک بټه چې باقي پاتې شو باقي د عصبه دي که بیا لکه پوه شولې په دې خبره نو دلته کې قاعده دا ده چې نسب مختلط شي د کل نوع ثاني سره یا د بعضې نوع ثاني سره مسله به د چې نه وي صحیح شول دا قاعده ده مسله به صحیح راځي دې باندې عالمانو خوارې دونی چار قاعده ده ذهن نه جوړه شوی خوده حواله که ربع چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره به مسله به ده که هنده و پاچ چې هنده و پاچ یو ترنه خاوند دی بل ترنه ده او بل ترنه ابن دی زوجي سره اولاد شته ربع دوی د پاره اولاد شته سدس دی دا به وروستو حالاتو کې راځي ابن عصبه دی ربع چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره د بعضې نوع ثاني سره مسله تین چارې چې ربع معلومې د چار پاړه شروع کا چار کې چار دونې چار تین دی تین پکې ربع او سدس پکې چې دونې او تین او دو پانچ د بارې نه پنځ لرې که نه څو پاتې شو یا لکه پوه شولې په دې خبره باندې ذهن هم پرې ورسېدل او یا لکه چې څومره مختلط شي د کل نوع ثاني سره مسله ده مثلا زید و پاچ د دې نه یو زوجه پاتې شوه او یو ترېنه ابن پاتې شو بل ترېنه پاتې شو د چا ده د زید نو لکه زوجې سره اولاد شته سمون د پاره سدس اولاد شته ابن عصبه سمون چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره د مسله ده 24 تین آٹھے چار او تین ست 24 سنہ ست منفی کا 17 یعنی که په مسله باندې ذهن ورسېږي نو نسب چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره د باندې مسله د چینه ربع چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره د بعضې مسله د بارینه سمون چې مختلط شي د کل نوع ثاني سره د بعضې مسله د ذهن هم پرې ورسېږي